او چې سمال د نفس او شیطان سره غیرت وکړو او خوارانو لاس تر رونی وای قسم په خدای دالته دی الله غیرت په جلال چې راځي انسان ته څه شای داسې جیته به دې ورسوي چې نه به یې MBA نه به یې MNA عزتمند فیسبوک پاڼې مانور کمیونټي اواز سره فرمان مروت قربا او عزتمند سلیمان خیل کلی ته راغلي تاسو په د سکرین باندې وینو عزتمندو د لکه مروت په نقشې باندې یو دورافتاده علاقه ده او هر قسم سہولیات نه محروم الله عزتمندو یقینا خبره ده موږ رډه دا غواړي چې د سلیمان خیل ته موږ بار بار رایسو عزتمندو د دې کتا سو د غلې په حواله سره حالات وګورو نو ډیر زیات تکلیف دی خلکو ته او کله که جنگل شي وخت یې عزتمندو لس کاله مخکې ماته د سلیمان خیل حالات پته ولله بالکل بیار او مددگار نه روډ نه غلې او نه هسپتال نو دی په حواله سره موږ نن دالته یو ګران قدردان او عزتمندو یاد ساتو چې الله پاک شان کار عظیم خلی یاد ساتو چې الله پاک ته ډیر ګرانی او دالته موږ د شاه ویلفیر ارګنایزیشن صدر چې کوم د علي شاه صاحب الله دې عمر دراز کې یقینا خبره ده میډیا مقصد دی چې حق سچ ته صحیح ځان رسي عزتمندو دې سره دوه فائدې کیږي یو خدای خلکو محرومي چې کومه د ازاله ایو د حوصله سپورټ وسی نو عزتمندو دې په حواله سره موږ علي شاه صاحب سره بابا ضابطه خبره هم کو خو عزتمندو رازو تاسو وار و شدا هسپتال دو دا حال و علي شاه صاحب خبره تاسو وار علیکم ورحمت الله وبرکاتہ فرمان ګلا ول خو مشتاسه او د کل بل ګلا په ګل ډیر شکریا دا کو چې تاسو مشترالو او یغه پاته علاقې ترالو چلته چار اتل ګرانی او هغه خلکو ته ورشول ګران الله دې تاسو دنیا خیرت چې اجرونه نصیب کې موږ بدوره کډرو وي دوه خبره مې دارس کوون کې ولله چې هسپتال په حواله سره موږ خبره کوون کې وا هسپتال ته مخه ته پروت تا وکاته الحمدلله چې هسپتال داسې دا چې الته موږ سره شپه ورځ خار د چې داسې نه چې په ماشومانو یا په چا باندې رڼنګ سي او ورلاندې نسی نو یې غنا بعد موږ یو صحیح وکړه یو کوشش مو وکړه الحمدلله کار مخته ته لګیا دا پروت تا چې کار باندې کار لګیا دا خو مزید موږ نورا ادارونه دغه د اپیل دا چې باید د هسپتال کم از کم دوره کې دروسی چې د کوم بلډینګ بوسیده دا غورځیدون قاعده چې دا وګورځي چې دا سینې چې چوک ورلاندې چې خدای دې چې هسپتال چې مخ چې وزنانه هغه ورستو دیوال چې کوم یې غلاندې سلې ول دغه سي هغه زنانه غریب لانن وخت پورې پریشان ده ډیر تکلیف ورته ورته ډیر لوی پریشان نو موږ دې خبر نه لرو چې دا سینې چې بیا چاته داسې پریشانی ورسیږي الله تاسو اجر نصیب کړي عزتمند و امر ودلې عزتمندو د غلې دا حال وو یقینا خبره ده د څومره دوک ته د نن سبا جدید دور چې او د سلیمان خیل د غلې رتا سی وګورو دا پرسنلی شاه صاحب پر روان دي ټیم او دا غلې دا حال درازو د غلې په حواله سره علي شاه صاحب نه پته کو رازو ملاحظه وبرکاتو فرمان ګل بیا زه یو ځل تاسو ډیر شکریا ادا کوم ډیر ممنون او محسن مو خدای پاک تاسو ته دنیا خیرت اجرونه نصیب کړي فرمان ګل راګی تا مخه ته پرتی دي چې رګیو دا حال دا چې دلته انسانانو وسیدل ګران دي نو الحمدلله د ملګرو په تعاون سره د خلکو په مدد سره د تاسو هایلټ کوونه په وجه سره الحمدلله نن موږ په لارو باندې کار لګیا دا نو موږ نور حکومت نه دا اپیل دا چې کار چې علاقې چې داسې خلک کرچیک سي نو چې هغه خلک تاسو موږ لږ رڼا طرف ته بونجو خلکو ته ډیر تکلیف ته انسانانو ته نو دغه حواله سره دا خبرات کوون کې وا هغه رګي مکمله جوړ اسل الحمدلله په دغه رګي باندې کار لګیا دا نو امید ده ان شاء الله چې موږ خالی یک سلیمان خیل سوچ نه ده موږ سوچ دا ده چې ان شاء الله ملک چې چیرته پریشانی ده پریشانی ختمونه پر به ان شاء الله موږ هر ځای ولاړو هر چا د هر کلی د هر غریب د هر یتیم د هر فقیر هر چاته دی وبو تکلیف تا کدي مساجدو تکلیف تا د غریبانو ته چاته پریشانی ده کدي بیمارانو په حواله سره ده موږ هر چیز ته نیت کړی ده ان شاء الله چې هر میدان چې به موږ کار کوو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ عزتمند ملاحظه وکړه یقینا خبره ده لکه څنګه د سړی د راشن په تقسیم چې بڑ چړ کومي سیا خلی هر میاسي تقریبا عزتمند اصلي غیرت خدا ده چې ته په غریب باندې وکې دا خونه د غیرت چې ته ودان سره شي غړاو کې زه اوس په دلار باندې بایسیت میډیا اکټیویسټ روان له یقین ومنو چې ور د خان بادشاه کوټ کې پورې خلک د وړه او د غوړي دارول دومره نه مې ښځه ما ویله چې الله پاک چانه کار اخلي الله پاک د علي شاه غوندې یو څو کسه مروته چې نور پیدا کی بیا ته ګوره چې قربت ختمیږي که نه ختمیږي الله یې ختموي بېشکه خو ګوره عزتمندو الله چا لیدلی نه ده په قدرتو معلومیږي ایمت پر کوو د علي شاه غوندې به هر سړی ملا تړو نو انشاءالله صحت پورې به انشاءالله دا کامیابي اوسي نو عزتمندو دا چې موږ مقصد ده چې کندې بارې علاقو ته هم دا جذبه ورسي او داسې د غریبانو لپاره
کوشش وکړي چې علي شاه صاحب سکرین باندې د دنیا ویني. یقینا خبره ده، موږ سلام ته پیش کوو د تا دا کار باندې خراج تحسین ته پیش کوو. مروت کمیونټي आवाज ټیم ډیر فخر تر باندې کوي. یقینا خبره ده موږ د چینل چې کوم څوره ملګري دي اروي یقینا خبره ده ډیر فخر کوي. ته کوم ته تسوي جی الله پاک ته تاسو ایسا خیر ورکړي، الله پاک ته اجر عظیم درکړي، الله دې تاسو عمر ډیر دراز کړي، خدای پاک مو دنیا آخرت خوشاله کړه. زه خو به دوره قدر ووایم چې کوم خلک یې غریبانو مدد کوي، چې هغه کوم رنګ سره ده، که هغه کوم شکل سره ده، که د بیمارانو په شکل سره ده، که د اوبو په شکل سره ده، که د تعمیر په شکل سره ده، چېرته غریب سړي خندق دیوال رنګ سلی، یا چېرته داسې بې سهارې پروت چې د باندې واړه شپه په هغه یتیمانو باندې یا په هغه غریبانو باندې کمرې چت راغورځېدنې ښاري، یا یې د یوه بله مسله یې د قرض په شکل چې نو مسله دا ده چې غریب هر پهلو باندې سوچ کول، که هغه بیا لارې په پهلو باندې، ځکه چې دا یې غریب سړي ضرورت ته تکلیف دا که بیا روډ په شکل باندې ده، نو زه خو خلکو ته دا یو درخواست کوم، دا یو اپیل ورته کوم چې هر سړی هرچیک سي، هر سړی چې ګوره الله پاک یو استعداد یې شاید یو طاقت یې پدې شاید چې هر سړی هرچیک سي د غریب مدد ملاتړ وکړي. او څرنګه فرمانګلو ویله چې اصل غیرت اصل عزت خدا ده چې سړی د غریب سړي مدد وکړي. نن موجوده وخت یقینا خبره ده چې مالداري سړي ته هر څوک سلام کوي یا خوشمنده ورته کوي، هرکلی ورته کوي، مېمن نوازي کوي، خو غریب معاشرې چې ډېر داسې لاندې وخت تېروي، حالانکه چې غریب لږ کې غوندې خوشمند سره الله خوشحالېږي، غریب دلجویي کوي، دا غریب به سړی به خدای پاک سبا ته چیږي. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلنې مقصود دا و چې هغه غریبان خلک، هغه بې سره خلک، هغه بې سامانه خلک یغو چې کول. پیغمبر دی الله د 63 ساله زمدون چې کوم ده، که هغه نبوت نه مخکې هم و، یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایشي پیغمبر و، رسول و، یا رسالت میلاو سلی نه و، نو د سابقه زمدون هم دا و چې د غریب، د یتیم، د میلمه د دا چار ولله چې غریب سړي مدد کول، غریب سړي ته خوراک ورکول، غریب سړي ته څښاک ورکول. بلکې د نیکه هاشم، هغه هاشم معنی اصل چې سرید یعنی پینډو وال مړی بیا وړوله او په خلکو باندې بیا خوړله، بیا یې که د پلار و عبدالله یغه هم یې من نوازي کوله. او دغسې به چې مکې ته چور خلک راتله حج ته، نو دغو خدمت، جناورو خدمت، یو اوبو خدمت، دا به دو کاوه. نو موږ تاسې الحمدلله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو، هغه امت په وساطت سره چې موږ تاسې هغه جذبه بیا زمدوی کو امت ته دا وشو. او میډیا ولنه موږ دا درخواست کوو چې چېرته څوک په کار خیر باندې لګیایي، هغه نورو خلکو ته شول په دغه نیت باندې چې الحمدلله هر چا چې یو استعداد سته چې هغه استعداد خلک رچک کړي. ډېره مننه عزتمند ته چې ګین کچکول به مې ویستلی وي په ځمکه سپرلی خیل ته که اسباب د دیدن نه وای. که علي شاه صاحب ته که نن ما په زړه چې عزتمند دی، دا چا په وجې باندې عزتمند دی، که نن تا دا کار پرېښه کیدای شي بیا تا سره دا عزت نه وي. یقینا خبره ده 10 کاله مخکې مار سلیمان خیلو حال کتلی و، نن راله مروت کمیونټي والا طرف نه موږ سر سلام درته کوو. الله مو خوشحال ساته. اصل غیرت دا ده، خدای په قرآن چې وایي چې 2 شیانو سره به غیرت کوي، نفس او شیطان. او چې څومره د نفس او شیطان سره غیرت وکړو او خوارانو لاس ترې ونیوای، قسم په خدای دلته د الله غیرت په جلال چې راځي، انسان ته څه شایي داسې جي ته به دې ورسوي چې نه به یې MBA نه به یې MNA ټوله عوام به تا پسي. دا اصل هغه الرب سره واسطه راشي. عزتمندو په یو غریب باندې غیرت کوونه، زه وایم چې د نن سبا دور چې دنیا مافیا نه بهتره ده، چې یو ورځ د ته له ورې اسلام آباد نه خدای له کوم ځای نه شاه صاحب روان ده، خلک د دلته شاعر رهي او دته کور په دهلیز باندې ورکوي. عزتمندو داسې غیرت راوکړو که تاسې یو ورځ داسې روانه ترقي به لارې به ګامزان یو انشاءالله. موږ شاه صاحب بیا یو ځل یې شکریه ادا کوو. الله مو خوشحاله ساته او الله مو عزتمند ساته. انشاءالله موږ به شانه به شانه سره ولاړ یو. شاه صاحب خالي تا حکم موږ به حاضر یو. ډېره مننه.